ګور به صاحب خفه کېږو به نه ځینې خبرې به لږې سپینې کوو او پاکې به یې کوو. اوس که ته د چا سره میلاو شي یا د یو مشر عمر د سړي سره میلاو شي، هغه به تا ته وایي چې یاره ما به 20 دړۍ پیټی به مې وړو، څوک وایي 15 دړۍ پیټی به مې وړو. نو که موږ سوچ وکړو الله پاک موږ خو څه خره نه یي چې الله د پیټو دپاره پیدا کړي. الله رب العزت خو وایي په قرآن کې چې ما د پیټو دپاره قچرې اسونه خره دا شی نه پیدا کړي. اوس ځینې خلک به ته وینې هغه به وایي ما به 15 ډوډۍ خوړې. نو لکه ته څه میخ یې چې ته 15 ډوډۍ خورې او په دې باندې به فخر به پې کوي که نه. څوک به وایي ما سیر سوچه غوړې څکلي. اوس که دې خبره ته ته سوچ وکړې نو دا زمونږ بېوقوفي ښایي مونږ ته چې یاره وایي مونږ څومره بېوقوفان یو، څومره لوی باجوړ دی زمونږ. ته به په دې کې چېرته یو داسې ځای وینه دی چې په هغه پورې کې زمونږ بچو ته تربیت شوی. اوس یو سړي 20 دړۍ پیټې وړو مال یې څه، یو سړي 10 ډوډۍ وخوړې مال یې څه، سیرې پې سوچه غوړې وستل مال یې څه. وایي خدای ته وګورئ، لږ رایښ شئ او د خپلو بچو دپاره فکرمند شئ. نن امریکا د امریکې نه مزایل راپرېږده ایران کې لګي، خلک کم ځای ته ورسېږي، سپوږمۍ ته خلک خېږي. دلته به ته اوس هم د ډوډوګانو باسونه کوي. په دې خپلو علاقو کې سکونونه، مدرسې او دغسې د کامیابۍ لیبارټریانې دا شی نه سټارټ کوي. کوشش وکړئ چې هر پښتون په ځان کې څه نه څه جذبه پیدا کړي. انشاءالله موږ به د نورو قومونو سره اوږه په اوږه ولاړ یو.